حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړې وا الله ماته اولاد را کی داس اولاد را ترا کی چې داغي دا غمونو او د دین زبد شما الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم تا بیا اولاد هغه زنانه ورکو نبی علیہ السلام فرمایل چې تاسو دا اولاد سره محبت کوئ خصوصا د زنانو سره او که څوک د دوی سره محبت نه کوي دوی سره بد کوي دا زما سره بد دي او بل حدیث کې راځي د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته هغه فرمایي چې کم سړی د دوو لونو او د دوو خیاندو تربیت وکړو یا د دریو لونو د دریو خیاندو تربیت وکړو الله جل شانه با دوی ته په بدله کې جنت ورکړي دوی به جنت ته داخلي بل روایت کې راځي د انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته نبی علیہ السلام فرمایي چې چا دا لونو خطر بیت وکو ادب ولا ورکو او بیا هغه لونه بلوغ ته ورسېدي نو قیامت کې به ماو دا سړی داسې روان یو لکه څنګه چې دا دوه ګوتې یو ځای دي او دغه شان دی به یو ځای جنت ته داخلیږو نورم ګڼ روایت دي او الله پاک فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا خزی دا ستاسو د پاره جامې دي او تاسو د دوی د پاره لباس یې د یو سړي واده دا نه بس درسه جامې لباس نشتا د پشان د بربنده چې کله او بیبیوا نو الله وای دا ستاسو جامې دي تاسو د دوی جامې یې دا ستاسو لباس ته تاسو د دوی لباس یې دغه شانتی قران کې الله پاک فرمایي وآتوا النساء صدقاتهن نحلا تاسو د خپل خزو ته مہرونه ورکئ دا تاسو بیبیان دي بلکې د دوی مہرونه تاسو په ذمہ دي تاسو دی لور کوي بیا فرمایي وللذکر مثل حظ الانثیین اې دغلونه چې دي دوی لا د دوی د دوو حصو برابر یو حصہ د بچی دا د زوی دا غل ورکا الله بل دې فرمایي وعاشروهن بالمعروف په خطر قو سره ژوند دی روا دا ستاد ژوند ملګری دی په خطر قو په خ سوچ وسره خپل ژوند دی روا بل دې کې الله فرمایي چې تاسو دوی د ځان سره مې ساروي په وجه د ظلم د زیاتی چې تاسو سره ظلم کوئ زیاته وسره کوئ الله وې داسې مکوئ کنه د ظالم له بدلور کولای شم ظالم له بدلور کوم بیا د دې ظلم او د دې نبی علیہ السلام فرمایي زما محبت د دریو سيزونو سره ده یوم محبت دا زنانو سره ده دا ما د ډېر خوخي دي دویم د خوشبو سره مې ډېر محبت ده او دریم د مون سره مې ډېر محبت ده دغه شان دی الله پاک فرمایي تاسو نکاحونه وکئ ان نکاح من سنتي نبی علیہ السلام فرمایي زما په طریقه باندې تاسو نکاحونه وکئ دا یو طریقه ده چې کله دا نکاح وشي بی حیايي به ختم شي بی دینی به ختم شي دینداری به راشي چې کله د یو سړي واده نه دا سړی څوک په سړو کې نشماري ځکه هغه سړی نه چې کله واده وشي د بیا خاندان کې مشماريږي خلک بهر څخه شماري ځکه وي الګه واده وس کړه دي او د واده مخ کې څوک په سړو کې مو لوړ سړی لمړه چې څنګه ځان لګي او چې واده وشي به خاندانو مش یو طرف ته خاندان بل طرف ته غم خادیان هرڅه نو بیا معاشره کې څه شي په سړو کې حساب شي
او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خیرکم خیرکم لاهلی پتاوس کې غوړه سړی هغه دی چې خپل اهل سره خی دانه چې یو سړی بار زر تسبیح راغستی او دنه په کور کې جزیج بس دخلونه پشمزي نه د ټول نه غوړه سړی وای مونږ او پتاوس کې هغه دی چې هغه د خپل کور والا سره خی دا غي سره خلهجا خ طریقه خلباس او خ ناس د پاستا خجون یو روایت او کامل مسلمان هغه دی چې هغه په خ طریقه باندې د خپل بیبي سره خبري وکي په خ طریقه باندې د هغې سره ژوند تیر کی دا سړی کامیاب دی الله او دغه شانتی د ښځې په خاوند باندې حق دی د لور په پلار باندې حق دی د رور په خور باندې حق دی دا به ورکوي یو وزیرو هغه بخپل باچا بس بار بار تلو مال د تنخواه سیوا کا نو بس هغه ورته ورځ شرط ولګو وی تنخواه بدله سیوا کوم خو یو شرط دی وی سره ویزی او قصابی له بدولتي ورکه هغه صحیح ده مړه داسې ګرانه خبره ده چې کله به د بازار ته قصابی ته مخ جو هغه بس اتفاقا دا چوړکې راوغسته دی بیا ریوز گیر به ولګو په شاب را روان شو جديده بتلو هغه اتفاقا چوړکې راغسته بس د دې خوراغ یو بندوي والا ولید او بس هغه باندې بلد له وخت واپس لاړ باچا خاله چې کله لاړ باچا ورته ویسی چلو کو تنخواه سیوا کوم او کار دی کو یاو وی سوق دی بلد وو وی مړ بندو والا می وو بلد کنه سم به بلد له وخت ما وی ما تعالی قصابیات کړو وی ځان په چړ باندې خرابوم چاغه خواله زما نو منګه بار پمن کې جس نه چې چاره خبره جواب وګو او چې کور ته لاړ شنو بیا د خځې سره هغه سلوکي چې بس ناروا چې سبا خلا راځي هغه وایو نه الله پاک وایي دا ستاسو جامې دي تاسو د دوی جامې یې تاسو د دوی سره په ښه طریقه ژوند تیر کوئ دا ستاسو د ژوند ملګری دی بس صحیح طریقه سره خپل وخت تیروئ یو روایت کې راځي ابو دردار رضی الله تعالی عنہ فرمایي غالباً روایت کې 38 سال لګه بدی لګ زین میں خبر ہوتی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله رسول دومره ژوند تیر کو زما او زماله بیبي په منځ کې چرته خبره نه تراغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات خوشاله شو وی ابو دردا ډیر عجیب خبره دی وکړه چې دومره وخت تاسو وشو او تاسو چرته دیو بل سره بده خبره نه لګړی وی آو وی څه طریقه ده وی بس ما خپل بیبي ته دا خبره کړې ده چې کله زه ډیر غصه یم بس ته چپکیږي غلی بکینی او چې ته غصه زما غلی کیږم نو په دې باندې زمونږ ژوند تیر شوی دی نن خو په کور کې لاړې بس لاول خو جنگونه دی او زیاتیات دی او بیا خصوصا د لونو په باره کې ډیر یو مرګري خبره کوله وی یو اجي صاحب راته تذکره کوله چې عزت لمه کور ته چلا ویزه چې کور ته زمې بس وی خپل کور والتم چې زما د لونو زما مخې لنه راځي ولی دا به ډېری بدی لګی دي او بل یو قصه هغه مخې ته راغلوه یو سړی هغه به چې کله کور ته لاړ بس ډوډۍ دا به ولا پخه کړه وی ځان نه بول جدا پخلی هغه به وکړو وی چې کله به لونو وی چې موږ له ډوډۍ یا وی امسا به راواغستل لخته وی د خپل لونو مې په دی والی وی حد تر دې چې د دې پورې خوب به هغوی باندې راغی هغوی به وده شولي هغو ته به په کور کې رزق نه میلاوېدو نو بعضې خو داسې جاهلانی چې خپل جهل به سر راغستی او خپل جهل نه پرېږدي لکه زموږ په دې دور کې یو جهل دام دی چې بس چرته مرګری به یې کتی هغه ته وایي راځه زما لور د تاله به رشته درکړمه خور مې د تاله به رشته درکړمه جنۍ به هلته ناراضه او دی به رشتې جوړوي نو بیا چې ګورې کله زهر خوري کله یو چل کوي کله بل چل کوي الله خزل حق ورکړی دی چې کله دا بالغه شوه بس دې ته اختیار دی ستا په هغې کې څه اختیار چلیږي چې ته ځې او د بل لپاره نکاح جوړی اکثر زمونږ دا کورونو کې دا فلسفې ډېرې غټې چې بس موږ د بل لپاره د نکاح ځای ګورو د بل لپاره خبره جوړو خپل کور پرېښولی د بل لپاره منډې وو او چې خپله راشي بیا هغه زمونږ په منځ کې لانجي نو په کار دی چې کله جنۍ بلوغ ته ورسي د جنۍ حق دا دی چې د هغې نه تپوس په کار دی او که چېرته داسې دی عالم وکړل
الګ جنین اختیار دا د بوس پکار دی بیا په مالک معاشره کې به خوره کړي چې دې مراولې مړه دا چل کې واغه چل کوي اگر کدی ناروا کار کوي جنې به راضي نه ا غریب به پریشان او دلته بس د یار خان به سړی کته وي نکاح دی نو نکاح تر سره کې او بیا په نکاح کې چې کوم مہرونه وي وایته تولې ولېګاو پنځه تولې ولېګاو لس تولې ولېګاو بیا چې کله په دې وخت کې د الګ کورم نه پويږي او د جنې کور والا خو به ګرمه کې چاړه پی راکاږي امخ کې ورځ شریف آباد کې یو نکاح مرګره داغه نکال تلو بس هغه جنې د پلان نه بده بوسو کومای دا پنځه تولې خو ډیر زیات نه لري اما ته مړه زما سکا ده خو دوی بدانه سکا جوړ کړي نو بیا می داغه جنې الګ د کور نه ته بوسو کومای پنځه تولې یار دوه سوې نو بیا می هغه دوه طریقین کینول دا غالک د جنې هغه ترغان مم کینول او دغه شان دي د الګ هغه مم کینول مې تاسو خو چې بنګا کې سیبلی کو نور کدونه نیمه وی خیره دوی نیمه توله وکي نو ما چې دا نیمه توله کوي نو د 15 توله د ضرورت دی باید دې کار وکړي چې دا 2 توله د کټ کې خیر بلې درې باندې تاسو اتباع وکړئ دا به غوړي جاغو بیا غوړه خبره د مې کسبه اغالک ته مې کسبه تاسو کور جوړ نشي الله دې داسې وخت نه راولي کرانه بیا 15 توله د کم زینه ګوري نو من خو په دې وخت کې نه پوي بنګا کې خلکو د ځان دي شو کو الګو 15 توله ولي کو لس توله ولي کو اگر که بګور کې د رزق درک نه لګیا جدا خبره ده نه د خپل وس مناسب کتر خپل لونلا خپل لزوله وعده کوي رشتہ کوي او ته یو توله نیمه توله کوله شي د خپل لورم دغه کېده نو دا هر څه کې انصاف ته شریعت مونږ ته انصاف خودلې ده په دی وجه چې د زنانو سره خصلوک کول په خطر طریقو سره ژوند دی رول دا د قران کریم په ډیر آیاتونو کې دا خبره دي بعض خبره دا سره کاغه شروع کېدې شي دا زنا نارینه بیا به کور کې زغلې رازغلې اوس په کور کې په خزه باندې کپړې انزل نشته بس دل بدانه نو کر نسی په خزه باندې ډوړې پخلې مخلې نشته دل بنو کر نسی چې دا نشو کوله وست نه رو بیا به واده نه کوو دا هر څه سره منګ ټول هر څه په خزه باندې تبلی سار جزو جو هم تبل او ماخام جرازو جو هم تبل دا سوچ نه کو چې دا یو انسان دی په کور کې د ماشومان ټول ماشوم کله میجاز یو کله جاړ یو کله یو لانجه کله بل لانجه ټول عمر د زنانو په دې ماشومان سره سار چې را پاز ماشوم د سکول غمی چې لګا غوته نه چې خاون غمی چې خاون وځي جلزه غمی چې زیلا پاک شینه چې کله میل مرغه یا ماسپخین غمی شروع کړي چې ماسپخین ختم شینه چې بیا ماسپخین واړه هغه جوړی دا او دغه مازیګر بیا دا چیرې ماخم وا غریبانان ته ګنا نه خو موږ د زناور جوړ کړي لکه موږ واجب موږ بس په غرونو کې اوسېږو معاشره موږ د سراړو پالو کوو نه د معاشره چې دا په سنت طریقه باندې بیا به کورم برابرې ژوندوم به طریقه تیریږي نه به التلانجې نه به دلتلانجې الله به یو خسته نظام جوړ کړي په کور کې بیا به نه بی حیايي راځي خو بعض داسیم نه بکار چې بس زنانه اختیار بکار له خو دومرم کنټرول نه بغیر چې بس اغاز بازار شي او کوسګشت شي بس ګرځي بیا د کورون د پاره سوداګانی باج به کوله کوي مالو خزي دا جوړه غسته ته وګوره خيستره کنه نو هغه دا شرم بکاله چې دا خبره به کومه خلګي چې تعالی خزي واغستنه ته څنګه غوندي دا خزستانه مشرش غالبا لو دومره هادوم نه کلاس بکار چې سړی شریعت قانون دا پریدي او په بل روانيږي بلکې د شریعه یو حد دی حدود دي دام نه چې ظلم زیاته زنانه سره کول هر ټیم بس او بار ډبلې کوت راتل کنزل کول خپل زم په معاشره کې هم داس یو سړی چې داغه د خپل خزي او بچو سره نه لګي نه د خپل کور والا سره خو محبت د ماشومان سره خو محبت یو مرګره واغوي وی ما خپل بچی راو تاسو په غي ګر سره ودو بیا سړی راځي چې مولي سره تاسو زره مې چاو وی چې دا ډیر راځي به موږ خپل بچینا وسلام موږ چرته دا کار نه کړ نیمار ته په جواب کې جواب ستانه کنه زګه دا زما دي زګه زګه ګرځوم چې دا چاغه بیا ګرځي چې چاغه نه نو بیا سوق به سفر واسادي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس یو قبیله راغلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره حسن حسین رضی الله تعالی عنہ هغه خپل کړل دا غو سره مینه کوله نبی علیہ السلام دوی موږ شته خپل بچی غست نه دي موږ دا غو سره مینه نه کو نبی علیہ السلام مینه د اولاد سره مینه پکار چې ته اولاد سره مینه نه کې محبت و سره نه کې خامخا بل زید دي خامخا بل زید کې ګرځي نو چې کله د بچو سره مرسته د بچو سره ناسته پاسته د خو سره ناسته پاسته دا وخت د ژوند دا تقسیم په یو ټیم ټیبل باندې تقسیمول چې کله دا طریقې راشي په ژوند کې بیا د انسان کورم خوشاله بچیم خوشاله خاوندوم خوشاله بس یو ژوند د ژوندۍ تیریږي الان کې د دنیا مصائب خوې دا به زی راځي خو چې کله
د کور ماحول دا ټکي بس سړی بار ستړی کور ته راشي د مشي دماغ یې د مشي خو چې کور کې هم راشي لانجې او بار چې وځي نو هم لانجې نو دواړه طرف ته لانجې جو غریب خاون هم سره ټکی جو خدای پاک د دنیا مې خلاص کړي چېرته بل ځای کې وي نو ښه وي او چې بیا د دې په نسبت سره وګورې د اولاد په باره کې زنانو ته وګورې نو دا ډېرې زیاتې ښیي او حدیث کې راځي یو سړی راغی په نبي علیه الصلاة والسلام پسې وی د الله رسوله وی زما ډېر شی لوریانې دي وی کله کله د الله سپاستر کوم هغو د خیري شروع کوم نبي علیه السلام وفرمیل داسې مه کوه ځکه د زنانو درې صفتونه نبي علیه السلام بیان کړل یو دا چې دا زنانه چې دي وی چې کله د خوشحالي راشي وی دوی هر کار ښایسته کوي کور ښایسته کوي کله کله سړی یو کار کې لاس دننه کوي وایي ته داسې مه کوه ته په دې کار نه پوهېږې د سړو د ښځو کار کې کار مه ساته نو هغه کور په هغې کې ښایسته کول شروع کړي دویم په حدیث کې دا خبره ذکر کړه وی چې کله تا ته څه تکلیف ورسي وی دا لور راشي پلار ته وایي چې دا خو د دنیا ژوند دی دا تېرېږي مه خفه کېږه نو پلار له څه ورکوي تسلي ورکوي لور او چې کله په ده باندې داسې بیماري راشي د ټول نه اول لور حاضروي د هغه خپل پلار د خپل مور هغه درد غم ته ولاړي او که چېرته د بچي په دغه شو بچی وایي مړه ده ته ما لس پیرې وي چې د کوره مه وځه ارتاو به چې دی ځان له کار جوړ کړلی نو د بچي داسې البازي او چې کله د دې په مقابله کې لور شي نو لور راشي د خپل دغه پلار د خپل مور ښه دغه وګوري وایي بابا مه خفه کېږه دا خو غم دی راځي تکلیف دی حدیث کې راځي چې دا څه ورکوي دا د خپل پلار له تسلي ورکوي نو نبي علیه السلام وفرمیل وی داسې مه کوه خیري اولاد ته مه کوه ځکه چې دا لور چې ده دا ډېره غوره ده یو خو په کور کې چې کوم ښایستوالی راولي دا زنانه راولي دویم چې کله کور کې تکلیف راشي په مور پلار باندې دا لور راځي د مور پلار سر ته ولاړی او چې کله بې سخته راشي د ټول نه اول مور ته څوک ولاړی لور راغلي د هغې لپاره د سر درد په سر ولا چاپي بابا ولې داسې شو او که چېرته ما خدای دې نه کړي یو سړی هغه بار ارداو شو یو پلار هغه زوی به شی او چې رادن نه شو زوی به کټ کې ناسي وي ده ته ما لس پیرې ویل چې بار ته مو زه کور کې نه بس ډېر بل کار ته نه بس دی بار ته روان دی نو ته چې ټوله ورځ ګرځېدې نو تاله څه نه خو دا پلار یو پیره بار ته وتو څه چلو شو او که په دې کې لوري او بابا رادن نه شو په هغه باندې څه زخم و څه درد پرې راغلی نو دا لور زر منډه کې د خپل پلار به د لاسه نه سي دا به کټ کې کېنی چې بابا ولې څه چلو شو او که دې به مقابله کې پلار شي نبي علیه السلام وفرمیل داسې مه کوه خیري مه کوه بچو لوریانو ته ځکه دا ډېر غوره دي دا د کور ښایست دی دا د کور ژوند جوړوي ستا د کور روښانګۍ د دې وجې نه چې زموږ په معاشره کې اکثر د لورو سره زیاتېږي د بچو دپاره خو موږ ډېر غوره والی ګورو خو د هغې په مقابله کې د لورو سره زیاتې الن کې لوڼه چې دي دا په هر ځای کې حدیث کې ډېر بعض نور هم واقعات شته خو وخت پوره شوی دی نو په دې مقابله کې پکار ده چې موږ د خپل لوڼو سره محبت ساتو هغو ته بدو سترګو نه کتل د هغوی له ښه مینه ورکول ځکه د مور پلار په غم در باندې د زوی نه لوریانې زیاتې خفه کېږي او دا حقیقتا دا خبرې موږ لیدلي او په خپله دا په ذهن کې او په معاشره کې وکړي چې که مور پلار باندې چېرته تکلیف راغلی نو هغه د اول لور ولاړی زوی خو چېرته وایي مړه ده ته ما لس پیرې ویلي او دا چللی او هغه چللی زه خو وزګار نه یم نو دا کیسې میسې دا ټول څه دي دا د نبي علیه السلام روایت چې څوارلس نیم سوه کاله مخکې نبي علیه السلام کوم طریقې ښودلې وي کوم احادیث ویلي هغه موږ او تاسو ګورو که موږ په خپل ژوند کې راوستل نو زموږ ژوند طریقه به ښایسته کېږي او نور به هم په ژوند کې ښه سکون راځي اطمینان به راځي او که نه موږ بس د پیغمبر د طریقو نه مخ اړه ورځ په ورځه نو کله د جاهلیت دور نبی علیه السلام چې کله هغه صحابي واقعه ذکر کړه چې ما خپله لور داسې ښخول هغه نبي علیه السلام ډېر زیات وژړل صحابه ووی بس که دا وی الله رسول به ژړا کو نبي علیه السلام وفرمیل وی به ذکر که واقعه وی ځکه چې کله زر عالم کله دین راغی کله قرآن راغی الله پاک تاسو د دې ظلم نه د دې تیارو نه وویستی او تاسو سره محبت د خپل لوڼو سره څومره محبت ساتئ د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو په تاسو کې غوره سړی هغه دی چې هغه د خپل کور وال لپاره غوره د خپل اهل سره غوره د خپل بیبي سره په ښه طریقه باندې خپل ژوند تېروي دا سړی غوره دی دا نه چې یو سړی بار ډېر زیات نیک عمله دی او ډېر دیندار دی خو چې کور ته لاړ شي په کور هر ټایم د بیبي سره شر هر ټایم د خپل لور سره شر هر ټایم په کور کې غوبل نو دا سړی نبي علیه السلام غوره نه دی غوره هغه سړی دی چې هغه په خپل کور والا سره غوره د خپل اهل و عیال سره مینه محبت ساتي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا سړی سره دا غوره دی الله دې عمل توفیق راکړي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب